बड़े प्यार से फरमाने लगे ऐसे कि चलते हैं मस्जिद नबवी, ताकि मगरिब में जब रमजान शुरू हो ना तो हम मस्जिद नबवी में बैठे हों। फरिश्ते लिखेंगे जब रमजान की इब्तदा हुई थी ये मस्जिद नबवी में थे, तो इस वजह से लेकर चले। हम पहले चले, वहां बैठे थे, तो वहां बातों बातों में मैंने हजरत शेख से अर्ज किया, मैंने कहा मौलाना आप तो 25 से लेकर 35 मिनट रोजे रसूल पे ठहर के आपने सलातो सलाम पढ़े हैं, तो माशाल्लाह क्या बात है, इतना लंबा आप सलाम पढ़ते हैं। तो जो मौलाना ने जुमला कहा ना, मेरा दिल तो पानी पानी हो गया। मौलाना फरमाने लगे मुफ्ती अब्दुल वाहिद आप क्या समझते हो, मैं सिर्फ सलाम पढ़ता हूँ। मैंने कहा आप इरशाद फरमा दे। कहने लगे मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करता हूँ, या रसूलुल्लाह ये काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसका इरादा है, इसका मशवरा है। دا زما سره د جد مشر کتاب د حیات الانبیاء چې وس دی ولی کو په شریکه باندې او د جمعیت په شورا کې دی کتاب باندې خبر وکړه. دا کتاب 17 جلد کې په شریکه لیکل دی. دا زما سره ولسم جلد دی کتاب کې هډیر کفریات ته خوځه ته یم چې ته زما د مشر د خبرو پر ملنډ کې لګ دی خپل مشر خبرو ته وګوره. ستا مشر مولانا فضل الرحمن ویلو چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام قبر ته د 25 نه 30 منټه پر ولاړم او مشورې مو سره کولې. او مفتی عبدالواحد قریشي وی په دې زه ګواه یم او ما هغه دوه په دوه په دې دریم کس نشته. دا به په دې بیان کولو کوم چې خلک واوري چې نبی علیه السلام سره ما مشوره کوله چې د الله نبی دا کار وکم او کو نه کما. او اوس په د مریم نواز سره ټکینم دې سره ټک مریم بلاول بدی سره ټکینم د فضل الرحمن نور سره کاری چې مشوره کوله. دا دینی کار خدای نشته، خدای دغه مشورې وي. اوس دغه فضل الرحمن مولانا وی ما سره مشوره کوله د نبی اسلام سره. دې مشر ته وی چې څوک وی چې زه د پیغمبر سره مشوره کوم یا د پیغمبر د قبر نه مالا جواب راغی او زه په پوه شوم نو دا سید د قرآن منکر دی. دا ستاسو د مشر کتاب د حیات الانبیاء مجموع کتب حیات الانبیاء دا وګوره. ولسم جلد په دې کې لیکلي مماتی جو مغالطه دیتی ہے. یہ تا گورا خان دے کی لکل دی. عام مغالطہ کیا دیتے ہیں؟ صحابہ میں کئی اختلافات ہوئے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ تھی تو صحابہ جا کے وہاں سے فیصلہ کر لیتے. یہ سوال کر کے پوچھ لیتی کہ حضرت کیا کرے، یہ کہتے یا نہ کہتے. اور عوام کو ایسی بات سے مغالطہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کیوں پوچھتے؟ بھائی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قرآن پر ایمان تھا یا نہیں تا؟ انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا ولیکن لا تشعرون. بیا مخ کی لکی بیا په اخر کې دغه کومه ترجمه کومه په اخر کې ویل کی آپ صحابہ کا ایمان تھا قرآن پر، انہیں پتہ تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حیات کامل کے ساتھ ہے کہ ان کی بات ہمیں سنائی نہیں دے گی. اگر پھر سنائی دی تو اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی نبی کی وہ حیات جو پانی ہوگی. اگر پھر سنائی دی تو اللہ کی نبی کے وہ حیات بھی پانی ہوگی کیونکہ پانی شعور میں اس کی بات آ گئی. صحابہ کا قرآن پر ایمان تا اس لیے نہیں پوچھتے. دی وی پنځپیریان خلکو ته وی مماتیان چې د تاسو چې وایي چې یاره نبی سلام په قبر کې ژوندی دی او سلام ورته وکړي اوري، نو صحابو د نبی علیه السلام نه مشوره ولې نه اخیسته؟ په صحابو باندې څومره واقعات راغلي وي. صحابو ځکه نه اخیسته د صحابو په قرآن ایمان و. صحابو ته پته وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منګه نبی علیہ السلام قبر لاړ شو په نبی علیہ السلام نه مشوره اخلو، نو نبی علیہ السلام کا منګ له جواب راکې. دی وی یعنی موږ په نیس خو اوریم نو خو دی وی چې نبی السلام اوریدله خو قبیل فرض نبی علیہ السلام جواب ورکړی وی او صحابه اوریدلی وی. نو د دې خو بیا دا دلیل و چې نبی السلام زندگی نیمګړې ده، ځکه چې دنیا د ژوند پانی دی، عقل پانی دی. نو د پانی عقل او پانی شعور کې د هغه حقیقي ژوند خبرې چې راشي نو دا د هغه حیات تنقیص دی او هغه آیات کمی دی او دا د قرآن نه انکار دی. چې کله د فضل الرحمن سره مشوره کوله او د هغه جواب راته فضل الرحمن په پوهېدو هغه د دې مشر په د قرآن منکر دی. هغه د دې مشر په د قرآن منکر دی. اول د خپل مشر د خپل کته نری د دې خبرې جواب وکړه چې زما د مشر د خبرې بل مقصد دی. نو ستا په نسبت باندې فضل الرحمن او د دې مشر چې دا په سل کسه دا کتاب لیکلی شی په شریکه په دې سلو مولیانو په نسبت باندې دی فضل الرحمن مولانا د قرآن نه منکر دی او چې څوک د قرآن نه منکر هغه سور کافر او د اسلام ظاهري نه خارجي خپل مشر دی په خپل کافر وي. دا زما سره یادګار خطبات ته پدې کې هم دغه خبرې کړي مماتی جو مغالطه دیتے ہیں. هم پدې کې دغه خبره کړي چې صحابو زکه جواب خبره نه کوله کیونکہ پانی شعور میں اس کی بات آ گئی. وی ګوره کړه نبی اسلام سره مشوره کړه پھر سنائی دیتے تو اللہ کی نبی کی وہ حیات بھی پانی ہوگی کیونکہ پانی شعور میں اس کی بات آ گئی.
ورسېدې که ونرسېدې وی که نبی علیه السلام سره مشوره صحابه وکړې وی او نبی علیه السلام جواب ورکړی صحابه بې پوه شوی وی نو دا به د نبی علیه السلام د زندګۍ د ناقصوالي دلیل وی ځکه چې د دنیا عقل ناقص دی شعور ناقص دی د ناقص عشر شعور کې د حقیقي زندګي خبرې راتللی نشي نو ځکه صحابو مشوره نه کړې او فضل الرحمن مولانا سره مشوره کوله ځکه د فضل الرحمن په قرآن ایمان نشته او د صحابو ځکه مشوره نه کوله ویلې چې صحابه کا قرآن پر ایمان ته هغه ته پته ولکن لا تشورون چې د قبر والا به خبرو نه پوهېږي د پیغمبر سره مشوره هغه کړی هغه ته پته چې موږ د نبی علیه السلام په خبرو نه پوهېږو په قرآن ایمان و ځکه مشوره نه کوله او فضل الرحمن مولانا کوله د هغه په قرآن باندې ایمان نشته چې په قرآن ایمان نه هغه کافر او د اسلام دایره نه خارجي ته د خپل مشر مسلمان ثابت کا بیا زما د مشر پسې خبرې کوه